السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رو دوستانو څنګه یې؟ ښه په خیریت سره به ما تاسو ته ویلو چې په ټول ځنګل کې مشهور او چالاکه او ډېر هوښیار هغه څوک دی؟ هغه ګیدړ دی چې څوک ورته لومبړه وایي، څوک ګیدړ وایي. اوس ګیدړ چې دی دا څومره هوښیار دی. ازمري له راغی، ازمری په غار کې ناستی دی، سپین ږیری شوی دی. کله چې انسان سپین ږیری شي زمونږ مخلوق کې بندیانو کې چې سړی سپین ږیری شي نو تسبیح راواړي. الله خبره ده، الله الله الله. خو ګوره عبادت د ځوانۍ دی. نو دغه رنګ ازمری چې بوډا شي نو ښکار نشي کولی. ګیدړ په منډه 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 کاکا د ځنګل باچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سړي هلکه څنګه راغلی؟ و یره جي باچا سلامت، په پلانکي ځای کې خر ولاړ دی او هغه خر درله زه دلته راولم. ویل په خر څه کې؟ ویل ما خو چې ته وکتې نو ته ډېر زیات کمزوری شوی، ډېر زیات در باندې خفه شوم. دا دومره چالاک دی ګورئ د څخه ډېر زیات کمزوری. خو د هغه مازغه چې ته وخورې نو تا کې به داسې قوت راشي د نوجوانۍ چې ته به واپس همغه رنګې چالاکه شي او تکړه به شي او هسې هم د باچای د ځنګل تا نه څوک تپوس کوي. وی ډېره ښه ده خو خر راوله که نه. دا دی چې ګیدړ راغی په منډه منډه. ګوره باچا ته هم خبره وکړه او اوس خر ته هم خبره کوي. یار ځناور دی بل په ځناور په ژبه پوهېږي. نو دې خر ته وایي چې ای خره دا ته څه دلته لګې په وچو وچو واښو باندې شخون وې؟ راشه زه تا ته په پلانکي ځای کې یو ښایسته ځنګل دی خو چې ستا غونته کې کس وي او ښه تکړه وي او هګیا په شړق شړق کې وخوري نو خوند به وکړي او تکړه به شي. سټ به وکړي. سټ بعضې سړي سټ کړی پیاړی کړي نو سټ ګورې مه غټوئ ښه. هغه ما تاسو ته ویلو چې هغه مورید سټ غټ کړی و نو بیا ګورې پانسي کېده. سټ به ډېر نه غټوئ. سټ د هغه چا ګورې غټېږي چې ډېر زیات خوراکونه کوي. ډېر خوراکونه مه کوئ. 3 قسمه خوراک کوئ. 3 یو حصه خوراک کوئ، یو بس کوئ، یو هوا نه پرېږدئ، بیا به هم سټ نه غټېږي. نو چې کوم وخت کې دې خر ته دا خبره وکړه دا دی چې خر په منډه منډه راغی. نو د ازمری خو ته په دې غار کې ناستی دی. خو چې کم وخت کې پې حمله کوله نو دا غریب خو بوډا دی که نه، کمزوری دی، ضعیف شوی دی. خو چې حمله وکړه خر ته وتښتېده. خر وتښتېد نو منډه یې کړه. چې منډه یې کړه ګیدړ بیا راغی. وی وایه که نه باچا سلامت څه دې وکړه؟ خر دې وخوړه دغه مازغه که نه؟ وی د خدای نیکبخته خر راغی خو زه کمزوری یم، ما پې حمله وکړه خو هغه ما نه وتښتېده. وی که دې دله بیا راولمه نو بیا ویل هغه دوباره نه راځي. نو تاسو به اورېدلي چې ړوند یو ځل په موږي باندې ډغره خوري، دویم ځل نه. ده ورته ویل دا زما کار دی. دی خو چالاکه و که نه؟ دی چالاکه دی. د چالاکۍ د وجې نه بیا خر له راغی. ویل ای خره زه ولې دویم ځل رالم؟ هلته ګیا وه؟ وی ګیا خو نه وه، د خدای نیکبخت هلته خو ازمری پروت و په غار کې. وګوره په ما یې حمله وکړه، ښه دی چې الله پاک دې وساتلمه. وی دقه خوشخبرۍ له راغلی ما، همدې خوشخبرۍ له راغلی ما چې ته خرې او ستا مینه چې ده نو هغه لتې والدي. مړه خو چې هغه خوا کې ودرېږي که نه، ازمری چې دی هغه یو هسې مړ شوی دی، بوډا سړی و، بوډا شوی و. خو چې یو څو لتې وی نو دا خپل د زړه تاو به خو پې وباسي که نه. ګوره پته یې حمله کوله نو ازمري خو ته ځان مړ کړی دی، نو سترګې پټې کړي دي او ساه نالي. خر خو چې څنګه شا راواړوله که نه او ازمري پې حمله وکړه نو د ازمري د پنجې نه بیا خر چرته تلی شو. خر یې راوپرلولو او اوس د ازمری چې دی نو دا خو ضعیف عمر کې دی،
بوډا دی کمزوری دی. نو دی واپس غر ته لاړو. چې غر ته لاړو نو ګیدړ راغی او په زر زر یې تېنا دغه خر نه مازغه وخوړله. د خر نه مازغه وخوړله. نو دی ګیدړ واپس خپل ځای ته لاړو. دا دی چې بیا یو څو لږ ساعتې پس بیا را روان دی ټکه ټکه ټکه. السلام علیکم باچا سلامت، څنګه چل دی؟ شی خو دې را پرځولی دی؟ ویل یې لکه شی را پرځول پرېږده، هغه خو چې زه اوس راووتمه چې ما وکته په سر کې مازغه نه و. وایي دی چې دا دویم ځل راتلو که نه نو د ده په سر کې مازغه نه و، ګینې دا خبیث به نه راتلو. ښه د ده په سر کې مازغه نه و ځکه دی دویم ځل راغی. خوراک یې مو کو په چالاکۍ او ازمرین یې ځان خلاص کو او په څه طریقې خوراک وکړو. ویل دی دا دویم ځل چې راغی په سر کې مازغه نه و. یو خدا قصه ده. نن سوال واورئ، د دې جواب به زه ستاسو نه غواړم. یو عمل دی چې د الله پاک ډېر زیات خوښ دی خو الله پاک نه دی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات دا عمل خوښ دی خو هغه هم نه دی کړی، یعنی په خپل عمر کې نه دی کړی. الان کې د الله دومره خوښ دی چې دا عمل څوک کوي نو الله پاک وایي چې زه درته ډېر زیات نږدې کېږم. دا سوال د دې جواب به تاسو نه انشاءالله زه سبا طلب کوم او د موبایل په ذریعه راته ووایئ، د ټلیفون په ذریعه. زما نمبر تاسو ته یاد دی او که نه نو بیا هم یاد کوئ. خو یوټیوب چینل ته به ځان رسوئ او القاري دوست محمد د هغې ځای ته ځان چې ورسوئ. زه به داسې ما سلام کړی دی تاسو ټولو ته. دا سلام ما د عوامو ته، دوستانو ته، خوږو خوږو ملګرو ته کړی دی. یوه خبره خدا شوه او بله خبره هم اوس واورئ. باچا اعلان وکړو چې په دې کمره کې څوک شپه وکړي. دا دویمه قصه ده. باچا اعلان وکړو چې په دې کمره کې څوک شپه وکړي هغه له به نیمه باچایي او هغه له به لور هم ورکومه. نو نوجوانان حضرات خو بیا باچایۍ ته او واده ته خو د ټینګې نه دي که نه. نو هغه یو نوجوان راغی شپې پکې وکړه، کمره ډېره زیاته یخه وه، هغه خو مړ شو. بل راغی بیا اعلان وکړو، دویم راغی هغه هم مړ شو، دریم راغی هغه هم مړ شو. وچ کلک بالکل نری، انګلیش کې ورته ویک وایي، ویک یعنی بیخي نری دی، کمزوری دی. دی راغی ویل باچا سلامت، نیمه باچایي او لور به راکې. ویل او تاسو زما ټوخي ته وګورئ، زه ګورئ بیماره یم نن خو تاسو نه راغلی یم. دا قصه درته کومه او دا قصه بیا سبسکرایب کړئ. ښه ویل زه دې کمره کې شپه هم تېرومه او د باچا لور سره به انشاءالله سار نه واده کوم. ویل ډېره ښه ده. باچا ورته ویل بچیا ستا غونته کې ډېر ځوانان راغلي دي خو هغه بیا سار د دې ځای نه خلکو مړي اوچت کړي دي، یعنې مړه شوي دي. نو چې کوم وخت کې دی کمرې ته ورننوتېدو نو په کمره کې څه وو؟ د واورې سانچې پرتې وې، یخنۍ موسم دی. نو زه څه چل وکړو؟ زه دا بړې داسې ونغښتې. ځوانان داسې کوي چې بړې ونغښتلي نو دا واورې ګټ اوچتئ هغلتې وړي، د هغه ځای نه یې راوچتئ دلته یې راوړي. یعنې ټوله شپه مشقت وشو او چې څوک مشقت کوي هغه له بیا هېڅ قسمه تکلیف پرابلم ورته نه وي، هېڅ پرابلم. نو چې مشقت یې وکړو سهار اذان وشو چې الله اکبر. باچا ویل دروازه لرې کوي دا به مړي چې ویې کته هلک ینګ ولاړ دی په دروازه کې. ویل باچا سلامت، د واده انتظام کوه او نیمه باچایي هم راکوه. ویل دا راته ووایه چې تا دننه شپه څنګه تېره کړه؟ ویل باچا سلامت، ما ته بالولې دانه ویلي چې ته به زه په 100 روپۍ خبره کومه تا ته دا ځکه کوم چې کوم ځای م کښېنې مشقت کوه. نو زما دلته شپه وه، دې شپه کې ما ټوله شپه مشقت وکړو. نو دا واقعه مې درته ډېر په تکلیف ځکه ویله
ما باندې ټوخیم دی او بیمارم یم انشاءالله سبا له به که خیري د ځمکې او د اسمان مقابله شوې ده او ځمکې ګټلې ده چې دی څنګه ګټلې ده دا به درته ویمه واخر الدعوانا ان الحمد